سلامونه ملګرو د نن ورځې اهم خبرونه جی د باجوا حواله سره نجم سیټي یو بیان جاری کړی دی. وای نجم سیټي ویلي دي چې باجوا وای چې زه چرته هم زما هلته ما پسې د پاکستان عوام لګېدلی وي، زه چې چرته هم زم هلته د پاکستان عوام ما ډسټرب کوي، منه د پاکستان حواله سره تپوسونه کوي او خبره ګالم ګلوچ ته ورسیږي. او باجوا دا هم ویلي چې زه ډېر زیات پریشان یم او دا زما لپاره ډېر باعث شرم ده چې کوم ځای ته زه هم زم هلته پاکستانیان زما پیچه کوي. دا خبره کړې ده نجم سیټي جی. چونکې باجوا حواله سره یو څو ورځې مخکې یو صحافي دا هم ویلو چې باجوا وایي چې ما د عمران خان حکومت نه دی راغورځولی او نه مې نواز شریف بهر لیږلی دی او ما خپل ایکسټنشن هم نه دی غوستی. مطلب ماله چې کوم ایکسټنشن میلو شوی هغه ما نو غوستی، ماله میلو شوی خو د ما په خوښه باندې یا ما نو غوستی. دا خبره یو څو ورځې مخکې یو صحافي هم د باجوا حوالې سره کړی و جی. بل شعیب شاهین هم یو اهم بیان جاری کړی دی. شعیب شاهین ویلي دی چې اسټابلیشمنټ سره اوس هم وخت شته دی. د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ سره دی اسټابلیشمنٹ دی هغې سره وایي اوس هم وخت شته چې د هوش نه کار واخلي او وایي ہمارے پکے کے ډاکو فارم 47 کې پیداوار ہے. لکه کچې کې ډاکو خو تاسو الریډي معلومه ده د کراچي چې کوم هغه خلک اغوا کوي او بیا په هغې باندې مطلب اغوا برای تاوان. نو اوس دا پکې کې ډاکو چې کوم دي دا کرنټ حکومت له ډېر صحافیان چې کوم دي یا ډېر پالیټیشن چې کوم دي هغې زمونږ کرنټ حکومت له پکې کې ډاکو وایي جي. خو دې نه علاوه اوس بل چې کوم اهم خبر د شهریار افریدي یو اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. شهریار افریدي ویلي دي چې موږ صرف آرمی چیف سره او DGISI سره مذاکرات غواړو، یعنی پی ټی آی صرف آرمی چیف او DGISI سره مذاکرات غواړي او وایي دا به ډېر زر هم وشي، دا مذاکرات په ډېر زر وشي. شهریار افریدي د کرنټ حکومت حواله سره ویلي چې دا جیلی حکومت دی او دای سره موږ هیڅ قسم مذاکرات نه کوو. دا د فارم 47 حکومت دی، دای سره زموږ مذاکرات جوړیږي نه. دا چې کوم دی دغه خبره کړې ده شهریار افریدي د پی ټی آی رهنما جی. بل حافظ نعیم صاحب هم یو بیان جاری کړی دی. حافظ نعیم ویلي دی چې چا فیصلې کړي او چې چا کمې فیصلې کړي دي او څوک حکومت ته راوستي دي څوک حکومت ته راغلي دي نو دواړه پسو شوي دي. مطلب فیصله کولو والا حکومت کولو والا هم دواړه پسو شوي دي. حافظ نعیم چې کوم دی د جماعت اسلامي امیر دی جی. خابل اوس عمران خان سره د خلک مذاکرات ولې کوي، د دې حکومت عمران خان سره مذاکرات مجبوري ولې جوړه شوې، په دې باندې لږ ډسکشن کوو. لکه یو څو ورځې مخکې رانه حسن الله هم یو بیان جاری کړی چې په 2014 کې هم نواز شریف عمران خان سره مذاکرات کول او اوس هم نواز شریف عمران خان سره مذاکرات له تیار دی. او دې نه علاوه بلاول بوټو هم د مذاکرات خبرې کولې پی ټی آی سره. نو چونکې حکومت د دې د پسین کې د پیپل پارټي حکومت ته په پنجاب کې د مسلم لیگ نون دی، وفاق حکومت هم د مسلم لیگ نون دی، نو دوی ولې مذاکرات کوي؟ مطلب دوی سره خو پاور دی، دوی سره حکومت ته، خو بیا ولې دوی د عمران خان محتاج دي؟ عمران خان چې کوم دی بل طرف لاغه ډیل نه مني، هغه جوکاویږي نه، دوی سره مذاکرات تیار دی نه. ځکه څنګه چې د پی ټی آی رهنما شهریار افریدي ویلي دي چې موږ آرمی چیف او شهریار افریدي سره مذاکرات کوو، خو دغه خلکو سره موږ مذاکرات نه کوو. دا کم چې په حکومت کې دی، دا کم چې د فارم 47 حکومت ته وي، د خلکو سره مونږه مذاکرات نه کوو جی. خبل بیان چې کوم دی دغه جاری کړی عمران خان. یو طرف ته عمران خان لګوره په جیل کې څومره تکالیف، په جیل کې څومره هارډشپ، څومره هغه برداشت کوي لګیا دی، خو بل طرف ته هغه دغه تکالیف برداشت کول نه پس یو بیان هم جاری کړی دی چې زما قوم ته د معلومه وي چې زما تیر شوي 9 میاشتې داسې جیلي مقدمو کې تیر شوي چې کومو جیلي مقدمو کې زه قید یم، نو 9 میاشتې ما په دغه جیلي مقدمو کې قید تیر کو. وایي که ما 9 کالو دپاره هم دی قید کې وساتي یا ما دی په قید کې په جیل کې وساتي نو زه تیار یم، خو زه بالکل دی خبرې له هرګز نیم تیار چې زما قوم چا غلام کړی دی زه هغوی سره ډیل وکړم. زما قوم چې کومو خلکو غلامان جوړ کړي د ما قوم نه، نو هغوی سره زه هېڅ کله هم ډیل نه کوم. اوس راتلونکي وخت کې نوره هم ګراني را روانه ده په ملک باندې، پټرول به ګرانېږي، ګیس به ګرانېږي، ډېر زیاته ګراني په ملک باندې را روانه ده. نو چې کوم کرنټ حکومت دی هغوی یره د هر څه خو زموږ په سر باندې راځي. عمران خان د هر څه نه خلاص دی، زموږ نه خلک نور هم نفرت پیدا کېږي، زموږ مقبولیت کې کمی راځي، موږ د عوامو منځ ته تللی شو نه، نو ډېر زیات ګیر دي دغه خلک چې کوم په حکومت کې دي. خو خیر دا د نن ورځې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.